فرمایل وی څوک چې د ام هانی کور ته داخل شو هغه په امن باندې دی. علي دوی ته سمو وایا، دوی ته ام هانی فنا ورکړی دا، دوی ته سمو وایا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبه طواف وکړو او د خانه کعبه نه چې کم غیر چاپیر 300 او شپېته بوتان پراتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس مبارک کې داسې یو لخت و او حدیث مبارک کې راځي یو یو بت به داسې نیوا او دا آیت پوي جاء الحق وذهك الباطل ان الباطل كان ذهوقا. دا آیت پوي او یو بت به لخت د مخامخ کوله او څنګه چې به لخت مخامخ کړه بت په نسکور را پریوته. دا ټول بوتان زمکه ته 300 بوتان زمکه ته را پریوتل. نبی رسول الله د لری کېد دي زینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن طلحه روغتو او عثمان بن طلحه ته وی مال د خانه کعبه چابیان راکا، چابیان ته واغستې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه د خانه کعبه دروازه کوله کړو دنه پکې تصویران لګېدلیو، خانه کعبه کې دنه د کافرو تصویران لګولیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د خانه کعبه نه دنه د تصویران لري کوي او د زمزم په اوبو وینځي، د زمزم په اوبو باندې وینځي. نو خانه کعبه نه تصویران لري کړه شو د زمزم په اوبو باندې وینځلې شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه ته داخل شو او مونږ پکې دنه وکړو او چې دنه پکې مونږ وکړو د الله اکبر چغې ورله په هر ګوټ کې وواله، خانه کعبه په ګوټونو باندې وګرځېدو الله اکبر الله اکبر دا چغې وواله او دو صحابه کرام سره هم دنه شو بیت الله شریف ته، بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ. دا دو صحابه کرام سره خانه کعبه ته دنه شو. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې مونږ وکړو او دروازه کوله کړه بار تر و د خانه کعبه په دروازه کې ودرېد نو غیر چاپیر حرم شریف مکمل د خلکو ډاکو، با غیر چاپیر د خانه کعبه چې څومره ایره دا مکمل د مکه ټول خلک راچې درو زای ډک کړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه په دروازه کې ودرېد داسې د درشلې اونیوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خطبه وویله اوږده خطبه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دا آیتوم تلاوت کوم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اے خلکو تاسو د یو سړی د آدم علیه السلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوی یې، تاسو د یو سړی اولاد یې، په تاسو کې ښکته او پورته نشته، اوچت او کوز در پکې نشته دی. ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د الله په نسبت باندې په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوادار دی. بس کو هغه د هر نسب سره تعلق ساتي. الله دا نسبونه په تاسو کې د پاره پیدا کړی چې او پیژندل شي په تاسو، دا د پہچان د پاره، دا د پیژنګلو د پاره دی. په عربو کې دا عادت او جغه په دې نسبونو باندې ډیر فخر کو. نو نبی رسول الله په دې آیت کې دا غیر رد وکړو په فتح پکې پر چې په نسبونو باندې ګوره فخر نشته دی، فخر کو دین هغه صرف په تقوا باندې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی اے قریشو ستاسو خیال چې زبردن ستاسو سره سکوما غیر چاپیر خلک ولاړ کنه هر سړی ته خپل ظلم رایات دی چې ما د پیغمبر سره او د ملګرو سره سکړی دي، هر سړی ته خپل عمل مخې ته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال چې زبردن تاسو سره سکوما. هغه ورته وای زمونږ ته نیک روري او زمونږ نیک وراره زمونږ دا غنه کرور زوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته، زنن تاسو ته هغه خبره کومه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړی و. یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویل لا تسریب علیکم اليوم، تاسو ملامت نه خیر دی، په تاسو باندې ملامت یا نشته دی. زه درته وایم چې لا تسریب علیکم اليوم، په تاسو باندې هیڅ ملامت یا نشته دی. اذهبوا فانتم الطلقاء، زه تاسو کورونو ته تاسو ته اسم نام تاسو آزاد یې، ما سره چې هر څه کړی دي ما تاسو څه کړلای معاف کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه چابیان د خانه کعبه وی نو چې څنګه وروته نو د خانه کعبه په دې صحن کې دغلته کې حرم کې کېناستو چې کېناست د نبی رسول الله چابیان پلاس کې داسې پلاس کې اړولې علي رضی الله تعالی عنہ پاسېدو وی د الله پاک پیغمبر دا کنجانی مونږ لراکا خانه کعبه د چابیانی مونږ لراکا ځکه چې د حجانو باندې د زمزم کولو او بو زمونږ ذمہواری ده، نو د خانه کعبه د چابیانی مونږ لراکا چې دام زمونږ ذمہواری شي، دا مونږ ته حواله کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسونه ویلو
د الله د طرف نه آیت نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت په خپل اهل ته واپس کوئ د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چا نه اغستې دا ستا سره امانت دی دا هغه چا ته واپس کړه چې د چا نه دی اغستې ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي عثمان ابن طلحه څه شو مال وغواړئ هغه یې وغوښتو چې راغی وی هم دا چابیانې دی واله د خانه کعبې دا چابیانې والا او دا ستا سره نه دا به تر قیامت پورې ستا سره او ستا د اولاد او ستا د خاندان سره وي او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي وی دا زه نه درکوم دا الله درکړي دا زه نه درکوم دا چا درکړي الله تبارک وتعالی درکړي الله آیت نازل کو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وی هم دا چابیانې واخله بیا نبی علیه الصلاة والسلام حرم شریف کې ناست دی د ماسپښین ټیم شو چې کله د ماسپښین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو د ماسپښین د اذانونو ټیم شو نبی علیه الصلاة والسلام بلال څه شو مالا بلال لږ وګورئ خلک ورته بلال دا دی بلال یې راوغوښتو وی بلاله د خانه کعبې چت ته وخېږه او د ماسپښین اذان پې وکړه ماسپښین اذان پې وکړه د خانه کعبې چت ته وخېږه بلال رضی الله تعالی عنه د خانه کعبې چت ته وختو او د ماسپښین اذان یې پې وکړو اذان یې وکړو بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنه یو ځل چا تپوس وکړو بلاله په مدینه منوره کې خو یقینا ته د نبی علیه السلام مؤذن یې ته دلته اذان کوي ټیک شو خو د فتح مکې په ورځ باندې ستا په وهم ګمان کې دا و چې نبی علیه السلام به ما ته وایي چې په بیت الله کې هم ته اذان وکړه بلال رضی الله تعالی عنه فرمایي دا زما په وهم ګمان کې هم نه وه دا زما په سوچ کې هم نه وه چې نبی علیه الصلاة والسلام به ما ته وایي چې د فتح مکې په ورځ باندې د ماسپښین بانګ ته ووایه اذان ته وکړه د ماسپښین وجه دا وه وی ما وی چې دلته کې ډېر لوی لوی سرداران ناست دي ابو بکر هم ناست دی عمر هم ناست دی عثمان هم ناست دی علی هم ناست دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین نور لوی لوی سرداران د مکې ناست دي بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی هغه دلته کې یو غلام پاتې شوی دی بلال ته نبی علیه السلام څه ووایي چې راشه بلال ته اذان وکړي زما خو په سوچ کې هم دا نه وه خو د نبی علیه الصلاة والسلام دا انصاف چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی نو بلال به زما په بیت الله کې هم اذان کوي نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنه د ماسپښین اذان کو کنه نو غیر چاپیره الکان هم ولاړو نو یو څو الکانو نو چې بلال رضی الله تعالی عنه به اذان کو نو هغوی پیخې کولې د اذان نو په هغې کې یو هلک ابو محظوره نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنه به اذان کو کنه نو ده به هم په تیزه باندې د بلال رضی الله سره د پیخې به یې کولې لکه څنګه دا واړه چیږي دغه شان پیخې ته د بلال رضی الله تعالی عنه کولې دم اذان کو نو چې اذان ختم شو نبی علیه السلام یې ماله دا واړه ونیسئ زما خواله راولئ نو دوی ونیول صحابه کرامو نو نبی علیه الصلاة والسلام لی راوستو نو دوی داسې رپېدل ابو محظوره وي ما خو وي چې اوس به راباندې سزا اورئ خو چې کومه سزا به نبی علیه السلام راکړي کومه سزا به راکړي که نه نو ما ته نبی علیه السلام زما اواز پکې لږ خوږ غونته ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وي چې شابه دا وختي چې د کوم الفاظ ویل بیا ووایه ما نه شو ویلی وی چې شابه ووایه وختي چې د کوم الفاظ ویل هغه ووایه ما اذان شروع کو چې الله اکبر کنه ما ته وی چې تیز وایا زه خو یریدم په کلاره مې ویل ما ته وی چې تیز وایا ما په تیزه شروع کو چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وی دا اذان می شروع کو چې اذان می شروع کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لدی په دې سینه باندې لاس راوکاګو په دې سر باندې را لاس راوکاګو وی چې لاس راوکاګو ما ته چې الله پاک پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله ما وی چې دا د الله رسول دی د الله پاک پیغمبر زه مسلمان یم دا که شان مسلمان شوم په دغه وخت کې د 14 کاله عمر بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبر د دې بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي د خانه کعبه مؤذن ما نه جوړوي چې زه به دا اذان دلته کوم وی نبی علیہ السلام د مکې چې کمتن گورنر مقرر کو هغه ته وویل چې ابو محظوره به دلته کې مؤذن وي اذان به دی کوي تر مرګه پورې ابو محظوره رضی الله تعالی عنہ بیا دغلته اذان کړی دی خو ابو محظوره رضی الله تعالی عنہ بیا څنګه اذان کو اخ شان اذان به کو چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړی و یو ځل به په کلاره وي یو ځل به بیا په سوي
په تیز وي ځکه چې دی یریده که نه د په کلاره کراره وي وي اشهد ان محمد رسول الله نبی صلی الله تیز ووایه چې بیا په تیز وي نو دی زما اذان هم دغه شان دي دو بیا دغه شانتي اذان یو ځل به په کلاره وي بل ځل به بیا په څه وي په تیز اواز سره ویلو نو تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنه بیا د خانه کعبې سو مؤذن و دی پکې دغلته مسلمان شو بیا نبی علیه الصلاة والسلام د خانه کعبې نه ماسپښین لمانځه نه وروسته بیا طواف وکړو او چې طواف وکړو نو صفا غونډۍ ته لاړ او صفا غونډۍ باندې نبی علیه الصلاة والسلام ودرېد او خانه کعبې ته یې مخ کړو او ډېرې دعاګانې وغوښتې ډېر دعاګانې اوس هم طریقه ده که نه الله دې مونږ ټول حج او عمرې له بوځي چې د خانه کعبې نه طواف وکړي که نه نو بیا به 2 رکعته مونځ وکړي چې مونځ دې وکړو بیا به د زمزم اوبه ښه ډېرې وڅکي نو چې د زمزم اوبه دې وڅکلې نو بیا به صفا غونډۍ ته لاړ شي نو چې د صفا غونډۍ ته لاړ شي نو هلته به ودرېږي خانه کعبه بالکل مخامخ ته داسې حجر اسود طرف بالکل مخامخ ته چې صفا غونډۍ باندې ودرېږي نو طریقه دار هلته ودرېږه او خانه کعبې ته ګوره او د الله نه دعاګانې غواړه ښه ډېرې دعاګانې وغوښتې د هغې نه وروسته بیا د صفا او مروه په منځ کې سعی شروع کړه دا اوس هم طریقه ده ښه نو نبي علیه الصلاة والسلام چې د صفا غونډۍ ته لاړ خانه کعبې ته یې مخ کړو او ډېرې دعاګانې وغوښتې ډېرې دعاګانې وغوښتې نو چې نبي علیه السلام دعاګانې وغوښتې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي اواز وکړو وی د الله پاکه پیغمبره خپل کلی دې فتح شو خپله علاقه دې فتح شوه اوس خو به ته په مکه کې پاتې شي او مونږ به پرېږدې نو دا د انصار صحابه او مینه و د نبی صاحب سره د الله پاکه پیغمبره تا خو خپل کلی فتح کوم مکه که نه اوس خو به ته د خپل خاندان سره دلته پاتې کېږي او مونږ به پرېږدي مونږ به داسې یوازې ځو نو نبی علیه الصلاة والسلام چې ورته دغه اواز واورېده که نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ای انصار واورئ زما ژوند هم ستاسو او زما مرګ هم ستاسو زه په ژوند باندې هم ستاسو سره یم خو زه به د مرګ باندې هم ستاسو سره یم یاره دا خبره چې انصار واورېده که نه لږ شو د هغې د خوشحالۍ صحت نه په دغې موقع کې چې نبی علیه السلام خو موږ سره واپس مدینې منورې ته ځي ډېر زیات خوشحاله شو په دې باندې انصار صحابه بیا نبی علیه الصلاة والسلام بیعت شروع کړو بیعت شروع کړو د صحابه کرامو سره راتله او مسلمانېده به صحابه کرام نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره د سړو سره بیعت وکړو بیا د زنانو سره د بیعت نمبر شروع شو زنانه به راتلې مسلمانېدي به او د نبي علیه الصلاة والسلام سره به یې بیعت کوو د زنانو د بیعت 2 طریقې وي د نبي علیه الصلاة والسلام سره یوه طریقه دا وه داسې یو څادر به نبي علیه الصلاة والسلام له راوړی شو نبي علیه السلام به د څادر یو طرف ونیوه زنانو به د څادر بل طرف ونیوه او د نبي علیه الصلاة والسلام سره به بیعت کوو یا به د پردې نه نبي علیه السلام دې خوا او زنانه به د پردې نه اخوا وي نبی علیہ السلام به بیعت اغستو او یو طریقه پکې دام ذکر شوی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو لوخه د اوبو وغوښتو پای کې به خپل لاس کې خودو بیا به غلوخه زنانه ولولې غوي به په اوبو کې خپل لاسونه کې خودل عائشه بیبي فرمایي وې پردې زنانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس چرته په ژوند باندې نه د مسه کړي د نبی علیہ السلام د لاس مبارک سره د پردو زنانه لاس چرته نه دی لګیدل دا سینه چې زنانو به د نبی علیہ السلام په لاس کې خدا بیعت پکړه دا سینه دي شوی چرته نو بیا د زنانو بیعت شروع شو نبی علیہ السلام په زنانو په کوم خبرو باندې بیعت اغستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دي یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن هغه په د آیت مبارکه کې ذکر دي نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان خزه په کې مراله هنده پکې مراله دا مسلمانی ده خو دې په مخ باندې کپڑا چولی او پرده یې کړی وه دا ډېره زورور زنانه وه مخې پټ کړی وه وی مخې ځکه پټ کړی کوي نبي علیه السلام زه وپېژندم نو زما اسلام نه قبلیږي ځکه چې ما د نبي علیه الصلاة والسلام د تره سره ډېر ظلم کړی دی ما حمزه ډېر په بېدردۍ باندې شهید کړی دی ما د حمزه د اندامونو نه ځان له امیل رخ کړی او غاړې ته مې اچولی او ګډېدلې ورسره یم نو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګېده چې دا هنده ده نو بیا زما اسلام نه قبلوي نبی علیہ السلام نو مخې پټ کړی و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو نه بیعت اغستو نو اول ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره وکړه د الله تبارک وتعالی سره به شریک نه جوړوئ د الله تبارک وتعالی سره به شریک
د زنانو کې دا شرک لږ زیات دی د الله تبارک وتعالی سره به شریکو نه جوړوئ. هندي د هغې طرف نه آواز وکړو وایي د الله پاکه پیغمبر ټول عمر مو ګټو لوټو ته سجدې وکړې څه یې راکړلو څه شي له شرک کوو نه یې کوو نن نه بعدو ټول عمر خو سرونه ټیټ کړي دي نو څه یې راکړئ سیندې راکړي نه یې کوو نن نه بعد. نبي علیه السلام حیرانه شو چې خو ډېره تیزه زنانه ده. بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایلو وی خپل اولاد به نه قتلوئ خپل اولاد به نه قتلوئ. مونږ یې نه قتلو خو مونږ واړه را لوی کړه تا راله په جنګونو کې شهیدا ووجل وي. نبي علیه السلام حیران شو دا څنګه زنانه ده. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلو خپل اولاد به نه قتلوئ. مونږ خو یې نه قتلو مونږ خو واړه واړه را لوی کړو خو په جنګ بدر کې راله تا مړه کړلو. نبي علیه السلام بیا ورته غږ ونه کړو. بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زنا به نه کوئ زنا به نه کوئ. وی د الله پاکه پیغمبره چېرته شریفې ښځې زنا هم کوي دې شرط لګول ته پکې ضرورت نشته دی دې ته پکې ضرورت پاک دامنه ښځه او شریفه ښځه به هم چېرته زنا کوي چې ته موږ ته زنا به نه کوو موږ زناونه نه کوو. نبي علیه السلام حیران دی چې دا څنګه زورور زنانه راغلي زه ورته خبره کوم ما ته جواب هم راکوي. بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل بهتان به نه لګوئ او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډېره غلطه خبره ده. هندي ورته وي دا راته ډېره ښکلې اصلاحي خبره وکړه بهتان ډېر غلطه خبره ده بهتان به چېرته موږ په یو بل نه لګو. بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی غلا به نه کوئ غلا به نه کوئ. نو هندي ورته دای طرف نه آواز وکړو وی زما خاوند ابو سفیان لږ شوم دی ما له پیسې نه راکوي نو که زه په پټه د هغه د پیسو نه لږ ځان له رالم نو د دې اجازت به شوم دی ما له خرچې له پیسې نه راکوي خو که زه د هغه د پیسو نه به قدر ضرورت رالم نو ما ته به اجازت وي. نبی علیه الصلاة والسلام پوه شو چې هغې وي زما خاوند ابو سفیان او نبی علیه السلام پوه شو چې دا هنده ده دې خو مخ پټ کړی و که نه خو چې دا خبره یې د خولې نه ووته وي زما خاوند ابو سفیان لږ شوم دی ما له پیسې نه راکوي. نبی علیه السلام وپېژني ته هندی ته هندی یو د الله پاکه پیغمبره زه هندی ما خو ځان مې ځکه پټ کړی ما ته پته ده که تا زه وپېژندم بیا ته زما اسلام نه قبلوي ما ستا د تره سره ډېر ظلم کړی دی. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکني ټول ګناهونه معاف کړي خیر دی چې زما د تره سره د ډېر ظلم کړی خو اوس مسلمان یې اوس صحیح مسلمان یې. بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل او بقدر ضرورت تې نه ځان له راغستی شي د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډېر به تې نه رالې او ځان له د ضرورت مطابق سامان راغستی شي. الله. بیا نبی علیه الصلاة والسلام مکی ښکته حرم ته راکوز شو دویمه خطبه یې وویله چې کله نبی علیه الصلاة والسلام دویمه خطبه وویله په دې کې یو صحابي پاڅېدو وی د الله پاکه پیغمبره موږ مدینې منورې ته تللي وو او دې د مکې مشرکینو زموږ په کورونو قبضې اچولي دي نو مال خو زما کور پکار دی مال زما کور پکار دی هغه د ابو سفیان یې خرڅ کړی په چا باندې نو مال هغه کور پکار دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته په غوږ کې داسې خبره وکړه چې څه خبره ته وکړه دی غلی کېناست هېڅ یې ونه وي. بیا یې مطالبه ونه کړه بیا ته نه چا تپوس وکړو وي تا ته نبي علیه السلام په غوږ کې څه ووي ما ته نبي علیه الصلاة والسلام په غوږ کې دا وفرمایل که نه چې غلی شه خو دا دې پرېښود الله به د دې په بدل کې تاله په جنت کې کور درکړي خو دا کور دې پرېښود الله به درله په جنت کې څه درکړي کور. ما نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې الله پاکه پیغمبر دا مې پرېښی دی خو ماله په جنت کې کور ماله په جنت کې کورو. بس چې څومره مهاجر صحابه کرام هغوی دا خبره واورېده وی د الله پاکه پیغمبره موږ خپل کورونه دوی ته پرېښي دي خیر دی که دوی خرڅ کړي دي کو قبضې پې اچولي موږ ورته څه کړي دي پرېښي دي صحابه کرامو پرېښودل. بیا نبی علیه الصلاة والسلام عامه معافي وکړه وی تاسو ټول معاف یې خو یو څو کسانو چې د هغې متعلق نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دا خو چې کوم ځای وموندل دا قتل کوي یو څو کسان داسې دوی ته معافي په فتح مکې ورځ باندې نه وه. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دوی خو چې کوم ځای کې وموندل دوی قتل کوي. په هغې کې یو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود و عکرمه دې موجود دا ګوره پلار خو ابو جهل د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن خو دا زوی هم د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن و ده به هم د نبی علیه السلام ډېر سپکاوی کو نو نبی علیه السلام یو څو تنه ښودلي وو وی که دا خو کوم ځای ولیدل دا قتل کوي په هغې کې یو څوک عکرمه اکرمه نو چې اکرمه دا خبره واورېده چې زما د مرګ حکم نبی علیه الصلاة والسلام کړی دی دی د مکې نه وتښتېده د مکې نه وتښتېدو لاړ مدین ته هلته کې لاړو دلته کې ښځه چې کومه وه د اکرمه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی علیه الصلاة والسلام له راله مسلمانه شوه ښځه یې مسلمانه شوه
چې مسلمان شو وی د الله پاک پیغمبره زه د عکرمه ښځه یم زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی کو زه هغه ته پناه ورکړم زه پناه ورکولی شم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ای ام حکیم چې ته خپل خاوند ته پناه ورکوې بس زما د طرفه ورته هم پناه ده د نبی علیه السلام اخلاقو ته ګوره که نه تا ورته پناه ورکړه زما د طرفه ورته هم پناه ده د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پسې مدین ته هلته کې د عکرمه رضی الله تعالی تښتېده دی کشتۍ ته وخت چې کشتۍ ته وخت کشتۍ په دریاب کې اوبو راواغسته داسې بس دیکې شروع کړې په ډوبېدو شوه چې کوم د کشتۍ مانکي و خلکو چغې کړې وي یا لات او منات او عزا ته یې چغې کړې خپلو بوتانو ته یې چغې کړې نه د کشتۍ هغه مانکي ورته وایي دي خلکو ته وایي دلته کې عزا او لات او منات کار نه کوي الله ته چغې وښایي الله ته چغې وښایي چې کله م کشتۍ دا اوبه ګډه وډه راولي بیا موږ الله ته چغې وښو نو عکرمه وایي ما په هلته کې سوچ وکړو چې دا لات او منات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه به څه کار وکړي نو چې الله موږ له په دریاب کې کار کوي نو په وچه به راله نه کوي نو د دغې پیغمبر نه بیا زه تښتم چېرته خو موږ ته دغه وچې یو الله رابلی او لات منات مه رابلی وي په کشتۍ کې مې دا قص وکړو کو الله ما ته خلاصۍ راکړو نو زه به په دغې پیغمبر باندې څه راوړم ایمان راوړم دا قسم مې وکړو بهرحال الله دغې دریاب نه ورته نجات ورکړو وی چې وچې ته راووتم چې کتل مې په دې کې ام حکیم راپسې راورسېدله ښځه مې راپسې راورسېده وی ما ته وی چې ګوره کو د دنیا بل سرتم ورسې که نه په تښتېدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د ګریف نه به چېرته ځي راشه په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه خو مسلمانه شوم ما خو په ایمان راوړی دی وي تا په ایمان راوړه وي او ایمان درله پناه م اخېستې ده څوک درته څه ویلی شي نه راځه وی ښه عکرمه رضی الله تعالی ښځې ځان سره را روان کړو عکرمه رضی الله تعالی فرمایي په لاره مې ترې مطالبه وکړه مسافري وه نو ما ته د کوروالي مطالبه وکړله وي دی راته وي چې رانږدې نه شي زه مسلمانه یم او ته کافر یې ته کافر یې زما ستا میلاوېده جایز نه دي وی زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما ښځې ته وګوره اوسو که نه نو به هر حال ویره ورسېدو نبي علیه الصلاة والسلام خواله خو چې لا راغلي نو د هغې نه مخکې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمیل وی عکرمه را روان دی د ابو جهل زوی او مسلمانېږي نبي علیه السلام ته الله وحي وکړه عکرمه را روان دی